کومه ښځه چې کله واده شي نام یې دی واده شوله هغه رسم و رواج ډېرو کلو کې ختم دی. ما پوښتنه وکړه خو ما چې کوم ځای کې مجلسونه کول هلته اوس هم شته دی چې کله کومه ښځه واده شي واده نه دویمې درېیمې ورځې په کار د هغه کلي ملت ټولو سړیو خپو ته چې شي ټیټه شي. آیا دا طرز زندگی ایمو اسلام متخیلی ده؟ قرآن خیلی ده؟ ائمه طهار خیلی ده؟ که نه دا طرز زندگی مو اخ چون ارخستی دی چه آغوی دین کی دخشی تا تزلیل نظر کرده ده. خداوند متعال یا ایچه کلا خداوند متعال چاہتا لور ورکی اگر رحمت ده مو تزلیل تکو کلا اسلام یا ایچه دا مور خپولانده بهشت و جنت ده مو تزلیل کو دا تکراو ده طرز زندگی اسلام سرد چه مو معاشره که کمرشای رایج ده ویلی رایج شده شای بیا یاری اشاره وکم چه دی طرف تا تفصیل نه چون وقت کم ده چه مو سرکلا یو شای کمای موجود بی یا خلا خلیوی اگر جا که فوراً خلا پور کی گیزی مثال ارز کن کسانو چه سکول ماشاءالله ټول ایجوکیټډ کسانیو چې هوا کله یو ځای نه تیزه سره بل ځای ته څي مو یې څنګه علاقه څه ګرموي هغه ځای کې هوا نه هغه ځای خالی وي نو بیا باد شکل کې هوا چې ډیره تیزه سره هغه ځای چې کوي پور کوي اندسه د طرز زندگی و در رسومات زندگی چه کوم دی اندسه آن سره دی چې کله کوم ځای کې زندگی تیرول دی هغه مجبوری دی هغه طرز زندگی د پاره مجبوری دی په کار دی هغه زندگی تیره کی نه هغه د پاره بیا هغه مغربي کلچر یا هندو کلچر یا نور کوم ثقافت ول کلچر دی هغه مو باندې چکیږي غالب کیږي. یو مثال ترس کوم چې دا امام خمینی څومره سخته سره معنی کړی دی چې طرز زندگی مو په کار دی خپلوي مو باندې د چا ثقافت حمله نه وشي. یو مثال ترس کوم باندې خپل خبرې ختم کوم. اولین انقلاب کې چې کله انقلاب اول کامیاب شولو ریډیو زمانہ وا ریډیو ته بیا خلکو ټلیفونونه کول یا خاتون استول ایوی یو کاسو چې هغه موجود و ټلیفون باندې هغه به په خاصانو ته ټلیفونونه کول دی بوته جوابونه ورکول پختره بیت نه کولی او دا تاسو ته پاته دی چې امام خمینی بزرگوار به هر وخت ریډیو ور سره او چې دنیا حالات نه ځان خبرول و دی جمله دی بزرگوار ارسوم چې امام خمینی ایو ټایم باندې چې مو یو عالم یې چې مستر کې غلا یو ټایم باندې به درې کار کول ایو لاس کې به تسبیح وی ذکر به وی بل ځکه ټي وی لګولي आवाज کامو ټي وی لیدله دریا می ځان ریډیو لګولي او ریډیو حالات نه ځان خبرولو د ریډیو امام خمینی دی ټایم کې آن دی یو ځل کې ټلیفون کوي ریډیو ته ریډیو ولا نه پښتنه ته نه کوي چې تو د پاره زندگی کې آئیډیل څوک دی چا په طرز په خپل زندگی تیروي هغه ته جواب کوي چې د امریکا یو اکټر نامه نه خلوم دی ځکه چې هغه اکټر ما زندگی د پاره چي دی آئیډیل و نمونه دی. کله امام خمینی ریډیو باندې دا واوریدله فورا خپل سپاهو باډیګارډ ته وی چې ریډیو ولا هتا اوس ټلیفون کی او دا جلکې پیدا کوي اوس اوسې پنسش جلکې پنسش ریډیو ولا وکړې دي ځای ریډیو نو کارنه رسخات شي کسانو ته ټول شو امام سخت دی ډیره سخته فتوا ده چې یو ټلیفون باندې هغه پنسه آرډر وشي په پښتنو امام دوره سخته سره ویلي معنی شو چې کچېری د ایران یو اهل سنت ایوي خځې وی جلکې ټلیفون کړي وای د ایران ایوي مسیحي جلکې ټلیفون کړي وای د ایران ایوي يهودي جلکې ټلیفون کړي وای ما به دوره تیز را دي عمل نو کړي ویلي چې هغه زندګۍ کې نمونه او آئیډیل نشته ده هغه حق لري چې ځان خپل آئیډیل او نمونه پیدا وکړي ایوا د حسین او د زهرا منون کې وي زهرا بیبي غنته آئیډیل سره موجود وي هغه دلته ایران انقلاب کې موجود وي ځان د پاره نمونه امریکای آیوای کټره ګرځوي دا څنګه کېدای شي دې سره امام خمینی څوک ورنه وکړه یو دا چې هغه ثقافتي یلغار چې ایران باندې حمله شوي و دینه مخکې شکار شوي وو یغه رقطام یغه جړې کټول ایران جړو سره ختم کول یغه وکړه چې آینده څوک دا شی اقدام ونکړي. دویم شی د اهل بیت او زندگی و خیله مشیاوت وی چې کچېری تاسو خپل آئیډل جوړوي چې زهرا بیبي موجوده ده زینب بیبي موجوده ده دنیا کې بیا تا قیامت پورې دوی په مقابله کې یو نمونه زندگی آئیډل زندگی پیدا کېدل نشي دی سرا سرا دریام متای زندگی طرز زندگی و خلات نه تاسو کچېری لایف سټایل دی تاسو طرز زندگی دی زندگی تور طریقہ دی کا تاسو غوړو چې تیراوي نه اهل بیت او زندگی په کار دی چې کوئی اپناو کوئی نو ان شاء الله دعا کو رب العالمین د موتا اسلامی طرز زندگی
نصیب وګرځوي رب العالمین د مو زهرا بیبي د ټولو اهل بیت او نقش قدم تللی باندې توفیق